د ما یو مقتدي خدای دې وبخي اوس مړ دی ما ته یاره مولوي صاحب ما ته به استاد جي وی یاره استاد جي هغه دشمن چې په سترګو ښکاري خو ورسره به ګورې نو دا سپېره خو په دې رګونو کې منډه وي د سره به څه کوم خو ما له خدای په ګوتو راکړه چې د سره به زه څه کوم واقعي چې دشمن درته په سترګو ښکاري نو هغه سره ټوپک کې ته به هم روان او که در باندې ضروري لار به بدله کړي کور نه به ورته نه راوځي نو دا سپېره خو په دې وړه کې دننه ګرځي د سره څه کوي نو ما ورته باباجي که په مخه درغې څه به کوې ورسره وایي په غاښونو به دې سا وباس په چکونو باندې نو مې خپله خوله پې پلیتی نو ما ته ویسې استاد جي که تا له په ګوتو درغې ته به ورسره څه کوې ما دا 4 انچي بور نه دی په دې کې به یې ورمنډم او هغه بورقسي چې هغه بور پې کوي هغې به یې وام چې سم قیمې یې کړم ورکې کړم نو یو به پې پلیتی اوس په ګوتو نه درځي نو څه به کوې ورسره دی خو تاله په مخه نه راځي او په یو طریقه نه په هره طریقه دی ګمراه کوي یو سړي به وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما د استاد جي نه دا زده کړی و دی دم دی ګورئ قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الله وایي زه دې رب یم که نه بېشک الله زموږ رب اوس دې کې دم دی زه دې رب یم ما پاللی ما ماشوم لوی کړی د مور ګېډه کې ما روکوټې لوی کړی د مور د ګېډې نه په کومه طریقه ما راوستی او بیا مې څومره ښکلی شکل درکړ ما دې تربیت وکړ زه دې بادشاه ملک الناس بادشاه خلکو له څیزونه ورکوي کور ځمکه جایداد هر څه مې دله درکړل تر ښځې بچو پورې عزته پورې اله الناس زه ستا حقیقي معبود یم ګورې ما ته به سر لګې چې ما ته دې سر ولګو زه دې بادشاه ومنلم او زه دې رب ومنلم نو شیطان په خپله درنه تښتي او شیطان نه به ځان ساتې بیا دې به درنه خپله تښتي دم یم دقه دی اعوذ بالله من الشیطان کله چې شیطان درته وسوسې اچوي څه به کوې دم درته وخیم حضور پاک فرمایي 3 ځله به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي څو ځله 3 ځله او ګس طرف ته به هر یو ځل سره لاړې وتکي هلکه دم هم یاد شو څنګه به کوې 3 ځله به څه وایې ووایې او ګس طرف ته به هر ځل سره لاړې وتکي او که خطرناک خوب به مو لیدو ډېر خراب خوب بعضې وخت کې خلک وویني که نه او یریږي وي ما خو ډېر خراب خوب ولیدو او ډېر خطرناک بس که هغه خوب کې راویښ شوې او که د نیر وروستو درته یاد شو دا خوب همدقه 3 ځله اعوذ بالله وایې او ګس طرف ته لاړې توکه هېڅ اثر به یې نه او چې دا مخکنی عمل دی وکړه شیطان د وسوسو نه به خلاصې دا زه نه ویم څوک وایي محمد مصطفی ټول وایي صلی الله دا دم شو دا 2 دمه مې د حدیثو په رڼا کې وکړ په دې عمل شروع کې ښه چې کله ته مانځله دی او شیطان درته وسوسه اچوي چې مړه وروستو به وکړې د مړه مازدیګر به د مړه ماسخوتن بس دا 3 ځله اعوذ بالله وایي زه جوبل ته بېغم اوسېږم اسم نشته او چې دون خرابې وسوسې چې دا وه خوب دې خراب ولید دا وه نو هغه د استاد جي نه زده کړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بس دی په تسبو وظیفه کړې وه نو شیطان ولې د انسان په شکل راغی وي دا ته څه وایې وي دا زه دا کلمه ویم که ده وي د دې څه معنا ده وي د الله په ذات د شیطان نه امن غواړم وی ولې ته یې غواړې څه چل یې کړی وایي څه چل یې کړی مونږ یې تباه و برباد کړو څه چل یې کړی مونږ یې غرق کړو ګناهونه چې کوو دا هر څه کوو ته وایې څه چل یې کړی دی هغه ورته وایي زه شیطان یم د دې انسان په شکل تاله رالم راځه را میدان ته شه ما څه چل کړی وی دا خلک چې غلا کوي دا وایي تا خو ما ورسره پنډ اوچت کړی دی تا چې غلا کوله ما در لور لاس کې درکړی ما در سره شوتل ریبلی دی ما درته پنډ اوچت کړی بل چې ستا هغه ورور په هغه بل ډس کو ما ورته ټوپک ورکړی دی ما وله په ماشه ګوته راښکلې ده ما ورته کالتوس ډک کړی دی چې زنا کوي نو ما وله بوتل دی که ښه ده وله ما راوستل ټول ګناهونه په خپله کوې یادوې ما شیطان او شیطان وښایه کوم دی تا ګناه کړی او شیطان راغلی دی او ته هغه ګناه له بوتلې سړی حیران شو چې خدای دا خو واقعي
دا څه خو مونږ کوو او یادو شیطان وایي ستا پکې روسه شته دی نه وایي زما صرف ګوته راښکل دي وایي د دې څه معنا وایي راځه اوس درته ښیم چې زما څه ډیوټي ده او ستا کومه ډیوټي ده یو دوکان لی بوت پخوا خو کچه دوکانونو هغه دوکان له چا د بنډې نه یا غوړي راوړي دی او یا وله دا شات ماته راوړي دي څوک غوړي دي که څوک شات چې راوړي دي هغه دوکاندار کتل د شیطان یو ګوته راواغېسته او په دیوال یې داسې راښکه ګوره وایي زما دقه ډیوټي وه خلاصه شوه دې کې څه ګناه غلطي شته چې په دیوال راکاږم هغې له چې د چرمخکۍ راله سټلو له چې چرمخکۍ راله دوکاندار پیشو ساتلې وه د مږو دپاره پخوا به یې دوکانونو کې د کچو کې پیشو وه مږې به وې پکې هغه پیشو ور ټوپ کړې په هغه چرمخکۍ د ګاګ سره سپی راغلی و هغه په پیشو ور ټوپ کړې او ځان ته یې راښکه دوکاندار وې خوښې دا خو د ما ساتلې پیشو ده اصیله سپی دې قابو که خیر هغې غریب چې تر سپی قابو که او سپی نو پیشو یې بېغمه کړې وه به دوکاندار له غوسه ورله توره یې اوچته کړه چې ډس کې سپی یوه خوار شي دا خو سپی دی تا پیشو ولې را پرېښوده هغه سره توره و چې ډس شو دوکاندار یې ووه د دوکاندار رونه رالل ګاکې ووه په یو ساعت کې پکې دواړه مړه شو بېغمه شو شیطان هغه ته وایي ودې لیدل دا په تورو غوزارونه ما وکړل او که دا تاسو وکړل ما خو دقه ګوته راکړې ده هغه وایي خر بچی خو چل دې په دا ګوته کې وکړل تا ته چا وایي چې ګوتې راکاږه یوازې ګوته نه ده هغه تړه کې وایي دا کار کوه هغه ته وایي دا کار کوه هلته هغه ته وایي شابه ډس کوه شابه دا رور اوله نو ډس پې وکړي بیا ورته تختې به کم خوس چېرته به ځې هغه کور باندې خو د پولیس والا راځي ښځه او بچي هغې به څه کوي لږ عزت یې در باندې وګټه په دوکه باندې اوس به پولیس راځي او په کور کې به دې ګرځي او د ښځې لوڼو جامې به دې راباسي او په ځمکه به نولي تلاشي به در اخلي دې ما سره ښه کوي که بد چې الله وایي چې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا چې دې ستا دشمن دی د دشمن په نظر ورته وګوره ښه نو اوس به ترې ځان په څه بچ کومه د مارونو نو الله دلته بل دم ښی الخناس چې ته وې دې پټ په دې رګونو